بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم د ملګرتي متعلق د او خور کاس نصیحت داغه د څکلتو سو بل سړای زون دی پر ملګری جوړه او هغه ملګری ته د محبت او د اخلاص زبون استعمالي سره مو ته سر ډیر محبت تا او زه ته سر ډیر مخلص یم ناغه باندې एकदम اعتبار اسما کې بلکې خې طریقې سره هغه جانچ او پړتالي وکي وایز می او څکله یو اجنبي یعنی یو نو کاس ستې نه پیژندې هغه تو سره ډېری ودی کوي نه ته هغه کول باندې بالکل برسما کو زکه کته دا خبر و منی سره بالکل هغه سراسر غلطي ودی نشي کوله نه کوي بیا کې دل شي ته کې دا شي غاتو سره په دا خبرو کې مبالغه کوي تو استعمالول غوړي یا تو نڅکور خستل غوړي هیڅ پاتې نه لګي هر یو سړی صرف دې پر ملګری ما جوړوا څنګه ته په شبي باندې وایي چې زه ته ډېر خملګری یم او نو د سکا سره एकदम دښمنی جوړول پکور دي حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلو چې خپل ملګری سره ورور محبت کوا یعنی اعتدال سره زګه کې دا شي چې سبا هغه ته ملګرتیا اوس ختم شي دښمن د جوړ شي هغه سبا ته مبغوز جوړ شي اندانوم نه کوم سړی سره ته دښمنی دا غسر ورور او دښمنی کوا اعتدال ورکی کوا څه پاتې لګي سبا ته دښمنی سره ختم شي هغه ته محبوب او ملګری جوړ شي دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي د دوستی او د دشمنی متعلق یو ډېر خسته اصول پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا وخیلو څکته چې ته ملګری سره ملګرتیا کوي اعتدال او مینروي ورکی کوا او کچې ته چې دشمنی کوي بیا ورکی اعتدال او مینروي ورکی کوا ځکه د نن سبا دنیا کې د کومې ملګرتي دي او د محبتونو د دوره پیدور نه دي او د دنیا څخه دښمنی او بغض دا پیدور نه دي نن ملګری سبو دښمن سبو ملګری هیڅ پاتې نه لګي حالات بدل دي نو دې واجب نه دي کې اعتدال کول پکور دي او دغه شانو کې ډېر زیات احتیاط کول پکور دي ځکه چې چا سره محبت او تعلق جوړ شي اوس هغه کې کله څه عیب راشي به اغاش پاوریز خوروکس کوک نوستا پوستا یغسر شي تلل رتلل یغسر شي هر کور کې یغسر او سراوي پاوریز یغ تعریفونه وي نه پلور نه ورور نه غزا نه بچای نه خپل نه تربور هیڅ کوم نه بس ملګری خلکو ته اندای چې رزه ټول پرې دوله شغ ملګری نش پرې دوله خاصنه ته معلوم شي عیب ته معلوم شي بلا به ملګرتیا ختم شي او به د سیمه ملګرتیا ختم شي به یې شکل یار دماغه صورت یار دماغه دورمونه نفرت تا به خلک او ته پیغورونو کې زمونږ کنه اوس ویشه کنه اته کوم ملګری دو به غریب د ژوندۍ تیرول مشکل شي دې واجنه ملګرتیا کې انتها پسندي اور اعتدال نه بار وتل نه دی پکورو اعتدال سره کول پکورې د سینې ته بس څو ملګرتیا شټولو ته ورځي نه ملګری ورور پلور خزه بچای هر چا سره خپل نسبت اور درمیانه انداز کی زکه حضور صلی الله علیه وسلم فرمایله چې چا سره एकदम دوستیا ما جوړه چا سره एकदम دشمنیا ما جوړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خملګری او د بعد ملګری مثال کړه څخه اور بعد ملګری مثال د سیدا یې خملګری مثال د سیال کدي مشکو خرڅون کا او د بعد ملګری د سیال کدي بټه والا مشک ولا چوک مشک زیا سره ته ملګرتیا وی ته سره کینی څنګه ته پیدا خبرته ته ضرور مليږي یا به مشک نو خلی یا به د مشک کومه خوشبو آتو ته راسي او د بټه والا زکوم دا دې سره ته کینی یا به ته جسم سي یا به ته کپڑے سي یا به په دماغ باندې هغه زکوم بیندا دی لوګي ولا آب در باندې لاګي نو دې نیک ملګری مثال دی هغه مشکو خرڅون کې دکانونه په شون دي دا څه هغه نه به ته څه فایده خو مخور راسي کبل سوي کني خوشبو خو به ته خو مخور راسي
او د بعد ملګری مثال دی غي ور بټه ولا دا چې دی ور بټه ولا سره ته کینی کڅوی کنوي الوګای خو کم از کم ته خو مخور راسي کپڑے به دوسره توریږي. نو دا حدیث مو دوست یو ضابطه وخیلا او یو کلیه قاعده کلیه رته وخیلا چې د بعد ملګری نه دا نقصان راسي او د خملګری نه دا فایده راسي. نو خملګری نه کم از کم خوشبو غو بوته راسي او بعد ملګری نه کم از کم لکه څنګه دی ور بټه څنګه کولی ولا کوم لګاوي هغه ته باندې لګي کپڑے توري اندسي ته ملګرتي باندې باندې منا هغه اثر کوي. بیا د خملګری ملګرتي هغه عطر په شوندې دا او د بعد ملګری د فسیق ملګرتي هغه د زارو په شوندې دا او ورو دا انسان باندې به اثر کوي. او یو شاعر د سیل دي څه کوم ځکه عطر جوړول شي هغه کپړو باندې هم نوځي او څه کوم ځکه ور لګول شي نه اذن ته څکله ته سی ایوانه وارزي بغایتو کپړې وسیږي. او که یو سړی دا وایي چې نزغه به کپړې ور کې باج کې کپړې په نظر ټولې کو وبسته بیا هم دی ور و توخ بخو مخو در راسي. اندانو من دي بعضو ملګرو دی صحبت دی ګناونو اثر هم دا څنګه سړی دا وایي چې ګناونو نه ځون بچ کوم خو دی هغه دی ګناونو کوم اثرات هغه ګناونو اثرات نه به سړی نشي بچ کېدلا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انسان فطرتاً د خپل ملګری طریقې اختیاري ملګری کی کومه طریقه وی هغه به دوه اختیاري هغه ځون ته کومه ګره جوړ کړي مغه خبرې دوه ځون کې امرولي. دا حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم نن څه وکول مخ کې لاله هو نن 1400 کوله بعد جدید ساينس یو ماهر دا ماهر معاشرت اور ماهر نفسیات هغه یې بالکل څه سترو کا سن ملګرتیا کوي سړی نه سړی ستر جوړي او د بعد ملګرو ملګرتیا کوي سړی نه سړی باد جوړي. او دا تجربه دا ماهر نفسیات یې چې د مو خپل ژوندۍ کې مو معلومه کړل او مو سره وشولای څه اته زه وړو کوم مو یو ملګری جوړ کړو څنګه مو کور سره نږدې وسیدل او د مو هم زولو ورور زغه ته نږدې کېدل او مو د مو وسیدل سره دي د عادتونو زګوم دي کنه د مو خلاف دي ځکه چې مو تربيت د کور کې شاو څنګه کور کې مو ډیر خو ستل شو او د هغه عادتونو زګوم وغای مو عادت خلاف ملومیدلو خورورو زغه سره ملیدل دی هغه شایب ورور موته رنوتلو او دی هغه څملګری و څنګه مو ډیر باد غنلو او کرب غندي خلکو مو سره غوسر ملګرتیا کول نه خته دې سره مو ملګرتیا شروع شول عامو باندې خلګیدلو هغه تر بس کې نستله پڅې دلبو او حالات د سیرولو زغه سره مو دوره دوستی زیاته شولا څه کوم شایب مخ کې مو باد غنلو هغه سره به موته باد لګیدلو نه بلکې هغه شای مو خپل خواخ کړلو او څوک شي مو نفرت او هغه سره مو ته د مسیدل نه زده نفرت کوم کنه کوم خو دي شي سوس مو ته الو وشلو سې ډیر خملګرو دي مو هغه زون سره کینونه څورګه څه ته باندې وشلو مخکې خبرته د څه کول او واست د څه وشي نه به مو ته سوس وشلو څو کی دا غزړي په غلطي لار باندې روانه مو د ملګری کوم د لاري غلطه سترګې مو کولو شوري نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا حدیث ملګری دی ملګری په فطرت باندې وی نو اسدا مو خپل باندې په خپل سترګو باندې وکړه او دا یو ستل په کوټي سي د ملګرتي خپل تکزیدي الله تعالی سره ملګرتیا کوي هغه تکزا دغه چې هغه به احکامات مني کوم نه ته منع کړي کوم بات کړونه ته یې لزما کوي هغه به پرېږدوي په باندې سره به هغه ذکر کوي قرآن کریم به تلاوت کوي خپل مراقبه او محاسبه کول سایزه د الله په خفقونه آیات ذکرونه خدای مو نه چمګړي څنګه مو الله نوري کوي لګیا دا او کومه فی الصلاه کوم تقدیر دا هغه باندې رضی وسیدل کوم ازمایش دي تکلیفونه دي هغه باندې صبر کول او مخلوق باندې شفقت کول دا دی الله تعالی سره د دوستۍ تکذیدی څه ته دا غشون کوي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره دوستۍ کول ته قضا دا غي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی اټول سنت اتباع کول ژوندۍ کې شپه او ورځ یو شای هم دی وړنه ونی چې ستاره پوری څوره معاملات دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څوره خیلی شوی تعلیمات دي یغه مخالفت نه زون ستل او صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین سره د ملګرتي کولې تقاضا دا غیا اغه سره اغه دی پر الله پوګنا لوی درجه غختل دواګونی وت کول او هغه څوره خي خبرې دي هغه خپل خبرو کې نور خلکو ته بیانول او دغه سیرت خپلول هغه سره محبت خپل ځړ کې ستل
او احکامات او سنتو کې دی هغه اقوال قبولول، یعنی کوم حکم د الله تعالی، کوم سنت د الله تعالی او به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت، صحابه کرام هغه په بری کې ځتیلی هغه خبره ته معنی او قبولوي هم. او خپل ملګرو سره د ملګرتي تقاضا دغه څنګه سره خوش اخلاقی سره خنده پېښنې سره پېښ کېدل، خبرې باندې هغه بيزت کول نه وي. هغه ټیم کې څه کله شریعت خلاف یو کور کوي بیا هغه بالکل خیال ما څه ته بالکل بيزت کوا او ته هم ځکه الله تعالی شنو فرمایي څه تاسو عفو اختیار کوي او نیک رونو حکم کوي. او جاهل ملګری سره ملګرتیا تقاضا دغه څنګه قابل رحم ګڼل او د الله تعالی د نعمتونو قدر کول چې الله تعالی لاک لاک شکر د زړه د جاهل نه جوړ کړه او د جهالت نه د خدای ستلای. او څوره پرې سړی نه کېدل شي د جاهلو خلکو نه ځون وری ستل پکور دي، عقل مند خلک او خيار خلک هغه جاهلو نه ځون وری ستي. حضرت علی رضی الله عنه قول لا سکه چې د یو سړی ته د دوستۍ لایق ملو نشو نو نه اهل سړی به خپل ملګری ما جوړوا. ابو ذر رضی الله عنه فرمایي ثبات ملګری نه تنهایی بهتره ده اور تنهایی نه نیک ملګری خدا. او علی رضی الله عنه څو اشعار یې لیدي چې هغه ترجمه ده غیا چې د جاهل سړي صحبت ما اختیاروا، هغه صحبت او هغه محفل هغه ملګرتي نه ځون ستا. جاهلانو عقلمند سره ملګرتیا وکړه او عقلمند خلک هم په حلقت کې وچولو او سړی په سړی باندې کې اسکیږي، شای په شی باندې کې اسکیږي، زړه نظر ته لیاري وي. مطلب دا غره چې چو سره څنګه خلکو سره صحبت اختیاري مغانم نه اثرات به تو بني رسی. حضرت جنید بغدادي رحمت الله کولا سړی سره دوستی کوا څنګه تو سره نیکی کوي او خوله سره کوي به پویر شي او څه حق ته ور باندې هغه دو ادا کوي د سړي سره ملګرتیا کوا. امام غزالی رحمت الله فرمایي سکوم ملګری ته مشکل واقع په کور رونه شي هغه نه ځون صدا هغه ټول نه زیات دشمن دی ته. او حضرت سعدی رحمت الله علیه فرمایي سمو ته د دې ملګرتیا خو هغه نه ده هغه د مو بادو کارونو بني مو ته خن نه خي څه زباد کارونه کوم د مو ته سیای نه سره د ما کوا او د مو عیبونه هنر غني او د ایموزغي ګلوب ازغایو ته یعنی مو تکلیفونو او غمونو دردونو ته دو د ګلوب او د یاسمین نه ماویر کوي. د دې سړي د ملګرتیا مو خو خنه ده. ایو خيار شاعر کول لا څه عقلمند دشمن نه محفوظ ځون ساته او ځون ساتله هم شو، لیکن د سې ملګری نه ډاریګا څنګه به وقوفي زکه څنګه پر عقل او هربادا او د دې تور طریقې ز پیژندو، لیکن جنون دور حربي دي د لیوانتوب دور حربي دي څنګه نه ځون ساتل ډیر مشکل دي. عزتمندو زبدا وایم چې انسان په دنیا کې اټولو نه بهترین شای کاغانو جوان دا کا نرینا دا کا زنانا دا کا بډاګون دي کا مشرون دي کا کوشرون دي هغه د پر ژوندۍ کې د بهترین ملګری انتخاب نن سبا ټیم کې ډیر ضروری ده. نو جوانانو ته پکور د علماء سره یو ملګرتیاوي او یو عالم زون ته پیر ونی سیغه نه بیعت وکي ا خپل ژوندۍ د صورت طریقې دي دینه څه کیږي یا ګونو کیږي یا مثال نکایو کی کمای دا یا المنځه او د سکی کمای دا تلاوت کی کمای دا ادي اباسر نه لګي نور څه مشکلات دي ژوندۍ کې پریشانې دي شونه بیعت کړی یغه مثال د سیاله کا پیر مثال د سیاله کا مور بلور نه دی بچي ورکتوب کې هیڅ نه وی پټ ارسي او ته جواب وي تشمت یا زیډا کې متیازي بدن اند سي دي پیر مثال هم د سيتو ګونوي تو نکی ته ټول عادتونه د پیر ته معلومي سره مشوره کا او ته خیا هغه به تو سلو کوي هغه ته اعمال خي هغه سره به الله پوک ته نږدې کیږي کله الله ته نږدې شول خپل خوشول معاشري کې نرینا زنانا وړه کټ ټول خوشول خیر ذریعہ به الله پوک وګرځي. دین اسلام دی پر د استعمال کی مار بخستا د ترشی قبر زندگی بخستاوی حشر زندگی بخستاوی جنت ولا زندگی بخستاوی انبیاء کرام سره بنستاوی الله تعالی ول دی دور به ملویږي خوندونه وی مزيب وی چرچی وی دغه د پر ټول نه خستا خبر اندغه سموته د خستا او د بهترین ملګری انتخاب وکړو او د خستا او د بهترین ملګری انتخاب هغه د عالم په صورت کې کېدل شي بل نشي کېدل ځکه عالم هر څه نه خبر وي او نور دیندوري خلک اگر چې دیندور وي هغه کې به صرف یې خبره څنګه عالمون نوي هغه ته قرآن او حدیث معلوم نه قرآن او حدیث معلوم دل صرف دې نشي ته فضایل عمل نه د درې حدیثونو تزداوي یا مثال شپږ نمبر او تزداوي یا مثال په تور باندې نور د جهادي ایتونو او تزداوي قرآن او حدیث مطلب دغه دا څنګه صرف نحو او آداب
تهذیب تمدن معاشرات معاملات اخلاقیات د پیغمبر اټول سنت دی وی مطالعه کړی وی او په هر موډ کې دی ته هغه رهنمایي کول شي نه پیر ته ځون ته جوړي هغه عالم جوړي بل سره نشي جوړولا دین علاوه بالکل تبلیغیونو سره نستای هغه سره ګرځیدل هغه سره واخل غول نیکو خلکو سره دیندارو خلکو سره محفل کې مجلس کې نستل یقینا چې ته به ژوندۍ جوړي او دنیا کې هم د عزت پر ژوندۍ مار نه بعد هم همیشه د پر خوشاله ول ژوندۍ او په جنازه کې خبر د نیک خلک خوشی کیږي سبیا ان شاء الله فرشتي به ته په جنازه کې شریک کیږي او الله تعالی به د فرشتو ته د خلکو دې سړي ول روح د جنت ته ورسه او د خوشاله ول دروازې باندې خلاص کی الله تعالی د متصفدی باندې عمل کول توفیق نصیب کی آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.